سلامونه ګرانو کتونکو. نن په دې مختصر کلیپ کې چې د ویډیو کلیپ کې زه دغه ماشوم خبره کول غواړم کوم چې 13 ورځ په غربي تاړه کې د مبینه خودکشي یا تشدد یا د یو کیس چې دی د هغې ښکار شوی دی. د ټولې دنیا خلک خاص کر د پاکستان او د خیبر پښتونخوا خلک چې کوم دي مور پلار استادان ماشومان هلکان جنکۍ هغوی په دغه واقعه باندې ډېر زیات خفه دي. حکومت کویک اکشن اخیستی دی. وزیر اعلی یو جوډیشل انکوایري چې ده هغه ټیبل کړې ده، د هغې اعلان یې کړی دی. آی جي صاحب په خپله باندې بیا هغه فیملي ته هم ورغلی و. د هغې نه علاوه سی سی پي او صاحب چې دی هغې هم ډېر زیات متحرک موږ ته ښکاره شو. د یو جرګې تابعه پکې مو شوه چې د هغې په منځ کې یا د هغې په دوران کې د فریقینو په منځ کې چې کومه بد اعتمادي وه یا کوم یقیندهاني په کار وه هغه مرحله هم سر ته ورسېده. د غربي تاڼې چې کوم ایس ایچ او دی دوست محمد صاحب سره د خپل سټاف هغه برطرف کړی شوي دي یا معطل کړی شوي دي. انکوایري روانه ده او ډېرې خبرې چې دي ډېرې تفصیلي چې دي هغه پرې هم جاري دي. د خفګان خبره ده چې دغه واقعه نه صرف دا چې د پولیس په کارکردګۍ باندې د حکومت په کارکردګۍ باندې یو سوالیه نشان جوړ شوی دی، بلکې بعضې خلک هغه د پولیټیکل سکورینګ دپاره هم استعمالوي. بعضې خلک لګیا دي د پولیس حمایت کوي په هغه باندې باوجود د دې چې د دغه ماشوم کو هغه هر څه کړي هر جرم یې کړی د هغه تحفظ کول چې و هغه د پولیس یا د دغه پولیس سټیشن او د هغې د افسرانو ذمهواري وه. د هغې نه علاوه بعضې خلک لګیا دي هغې په پولیس باندې غیر ضروري نیوکې کوي، اعتراضات پرې کوي. عجیبه غوندې صورتحال جوړ شوی دی. به هر حال چې کوم موږ د خلاصې په طور لکه یو تبصره مې کولی شو هغه دا ده چې پکار دا ده چې د 18 کاله نه کم عمره چې کوم ماشومان وي د هغې دپاره چې کوم خصوصي انتظامات کېږي د یو خصوصي حوالات په شکل کې یا د یو روم په شکل کې هغه حکومت فوري یقیني کړي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په سوونو تاڼو کې په یو تاڼه کې هم دغه سهولت نشته. خو د غربۍ تاڼې دا صورتحال دي بیا تاسو اندازه لګولی شئ چې د 18 کالو نه کم عمره ماشومان خو په داسې کیسونو کې هغه حوالات ته یا تاڼې ته ځي نو د هغې به ذهني حالت چې دی هغه به څه وي. دا بنیادي خبره ده د دې لپاره چې د دې نه بعد داسې واقعات چې دي هغه مخې ته رانشي. دویمه خبره د انکوایري ده. انکوایري کې بالکل د چا سره رعایت نه دی پکار، بې انصافي نه ده پکار، د انصاف تقاضې چې کوم دي هغه پوره کول پکار دي. ځکه چې موږ وکتل تاسو ته پته هم ده چې په تېرو یو څو هفتو کې یا ورځو کې د خیبر پښتونخوا د پولیس د لاسه چې دي 300 داسې ماشومان یا سټوډنټ چې کوم دي هغه په دغه شوي دي. په سوات کې داسې واقعیت شوي دي. بعضې غیر قانوني مقدمات چې دي هغه په خلکو باندې جوړ شوي دي. د پولیس چې کوم ایمیج و د خیبر پښتونخوا د مثالي پولیس یا خاص کر چې دوی کوم یو رول ادا کړی و د دهشتګردۍ خلاف په جنګ کې هغه یو سوالیه نشان دی. او اوورال د یو څو کسانو د غفلت د وجې نه یا د هغې د کرپشن د وجې نه یا د بد انتظامۍ د وجې نه د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی د هغې د سروایول مسله ده، د هغو د عزت مسله ده، د هغو د ساک مسله ده. او د دې سره سره بیا د انصاف او زموږ د تفتیشي نظام یا زموږ د عدالتي نظام باندې هم دا یو سوالیه نشان هم دی، یو ټیسټ کیس هم دی. پکار ده چې حکومت سیول سوسایټي زموږ چې کومه متعلقه ادارې دي هغه په دغه ایشو باندې یو ماډل ته جوړ کړي، د هغې نه یو عبرت والي او داسې اقدامات قانون سازي او عملي ګامونه اوچت کړي چې د هغې په نتیجه کې راتلونکي کې داسې سانحه یا واقعه چې ده هغه مخې ته رانشي.